بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، استاد سرور احمد خیال خان. او دې وخت کې د تنګي 400 دا ټټاره نیر چې کم دی هغې نه تاسو ته مخاطب یم. خو یو خبره تاسو سره شیر کوم، خو دا به خپلو ملګرو سره ټولو مسلمانانو سره شیر کوئ. کوم خلک چې په دې باندې یا لامبي یا د اوبه استعمالوي، نو د اوبه ټیک ته ګرمي ده، ضرورت دی، خو دې اوبو ته تاسو وګورئ نو دې سره ګټرې، نالې، د ډیم ټولې ګټرې، د ډیم ټولې میچازې، د هغه منډې د سره چې دا راچالو شوي په دې څومره ابازۍ، زیارت کلي چې څومره علاقې دي، ټیشن، د دې ټولو ګټرې او نالو اوبه دې ته روتې دي. نو که څوک وایي چې دا پاکې دي، روانې دي، نو د نالې اوبه هم څه ولاړې نه، هغه هم روانې دي، خو هغه دې سره شاملې شوي دي. نو تاسو یو مهرباني کوئ چې کله هم دې نهر کې لامبئ، نو بیا د دې نهر د لامبلو نه پس داسې کار کوئ چې کورونو ته ځئ یا هر ځای ته ځئ نو په پاکو اوبو ولامبئ. ځکه په پاکو اوبو ولامبئ چې دا تاسو په پلیتو اوبو ولامبل، دا پلیتې اوبه دي. که څوک دا نه مني، زه یې چیلنج کوم، هم د حکومت، هم د ګورنمنټ، هم د عوام، او راشئ تاسو وګورئ نو دې ته ګټرې روتې ټولې، د ډیم د دې ټولو کلو اوبو ورته روتې پلیتې هغه دې سره شاملې شوي دي. نو د دې نه تاسو ته بیمارۍ هم لګېدی شي او ستاسو بدن پلیت شو، تاسو جومات ته ځئ یا کور کې هر څه چې وي، خو په دې زرګونه خلک لامبي. نو د دې خبرې نه خبر کړئ چې هغه لږ یا په پاکو اوبو لامبي، او هغوی د دې نه اوسه پورې کېدی شي چاته پته یې چاته نه، ډېر پکې مېلمانه هم راځي. نو دا خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ چې تنګي 400 کې په تنګي نهر کې څوک هم لامبي. نو زه ورته وایم چې ستا بدن پلیت شو، که نه مني راځئ زه ورته ثبوت کوم. نو لږ احتیاط وکړئ او د خپلې زندګۍ خیال وساتئ او نورو ملګرو سره دا هم شیر کړئ. ستاسو د وخت راکولو یو جهان مننه. السلام علیکم.